السلام علیکم. زه یم ډاکټر حیران جو میډیکل او شوګر سپیشلیست ډاکټر یم. تاسو به اکثر کتري یا په خپله به چېرته داسې د شوګر بیماران یې یا چېرته خپلو کې هم کتري داسې بیماران چې هغوی ښه پال هم کوي، پرهیز هم کوي، خاص کر د شپې خپل خوراک ډېر لیمیټډ ساتي، خواږه وغیره خپل دوایي انسولین خو په ټایم، خو بیا هم د سحرې د ناري شوګر یا د مڼۍ شوګر یې تقریبا دغه د 200 نه 1.5 نه برابر را روان وي. نو ای کله کله بیا د خپل ځان نه د خپل شپې د دوای ډوز یا د انسولین ډوز مخکې وروسته کي زیات کي کم کي، هغې سره یې شوګر کنټرول نور هم ګډوډ شي. کله کله شوګر ډېر زیات پرېوځي، کله کله نور هم سیوا شي بجای د دونه پرهیز نه. نو دې کې یو دوه افیکټس چې کوم ته سوموګای افیکټ یا ډال فینومینن ورته وایي، کله کله پکې د دې رول یا دا د شوګر یو دوه قسم پیچیدګي ورته ویلی شي کیدی شي چې د ښه پرهیز او د شپې د نارمل خوراک او د نارمل انسولین دوایي نه باوجود هم سحر کې شوګر ډېر زیات وي. نو دا د یو پراپر شوګر ډاکټر نه بغیر چې کوم دی د دې تاسو خپل دا ډوز مه بدلوئ.